خیال مو کړی دا چرګ چې چا په کور کې وي که نه دا بانګونه وایي او نبي علیه السلام فرمایي ده ته بد رده مه وایه ده ته بد رده مه وایه بعضې خلک چې چرګ اواز وکړي بعضې خلک وله بد رد وایي او وایي لرې که دا خو زه کله کله خفه شم هسې موږ نه چرګ هم ښه دی که نه دی ښه 15 وخته په خپل ټایم باندې بانګ وایي که نه وایي وایي که نه وایي د تهجدو په ټایم کې خپل بانګ وایي ما بلو د شماره یو چرګ بانګ ویلو 10 کرتی ویلو او د اذان الفاظو ته راشه څو کرتی دی تکرار سره نه بیل بیل وشمارئ بیا چې سهار ټایم شو نو چرګ بیا پاڅېده او بیا یې بانګ وویلو بیا یې بانګ وویلو پیمان یې وویل چرګ سار اذان ته پاسي او مسلمان چې الله عقل ورکړی دا نه پاسي نو موږ نه چرګ ښه شو که موږ د چرګ نه ښه شو اوس هر سړی دې سوچ وکړي چې چرګ نه زه ښه شم که چرګ یې ما نه ښه شم 15 وخته بانګ کوي ګوره 15 وخته که چېرې د الله په مونځ مکلف کړی وي ده به 15 وخته مونځ هم کولی خو نن مسلمان نه کوي کوي ټول یې کوو نه کوو که نه چې سهار مونځ خو بیخي نه کوو ګرمه بستره څوک پرېږدي پرېږدي څوک ګرمه بستره او اوس به زه پاسم او یو خبره درله کوم دا زلمیانو ته وی چې دا چا زلمی و واده وشي په دغه ورځ د زلمي هم چوټي و د زلمی هم چوټي که نه وي سم سر خوځوئ رښتیا به وایي دروغ به نه وایي چوټي وي که نه وي 10 بجې به راپاسي د شادي حال ورسره دومره کم وي چې خلک به راغلي ښه به زر کوه او د مونځ غم مړه مونځ سره به راکار نو کوشش وکړو چې د الله ته 15 وخته مونځ کولو والا جوړ شو او په جمع سره جوړ شو او که چېرې بیا کمزور یو سهار مونځ ته نه شو پاڅېدی جمع ته اول کوشش کړ انسان دی د جمع نه پاتې شو نو ځان ته به کوو که به نه کوو د نوجوان لاس اوچت کړي انشاءالله جمع به ټول کوو که نه سهار مونځ ته به پاڅو که نه الله پاک دې مونږ او تاسو ته ټول مونځ ګزاره جوړ کړي الله پاک دې په تکلیف باندې د صبر کولو توفیق راکړي